نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم صدق الله العظيم سورة الأنبياء واللسم پاراش پک او یایم نمبر آیت کی فمخجرکم کی عقیدید توحید متعلق ابراہیم علیہ السلام قربانی بیان شو اس پدیرکو کی عقیدید توحید نور دعیان واقعات مختصرا بیانی حضرت نوح علیہ السلام واقعات مخی سورة الاعراف اور سورة ہود کی تفصیلا بیان شو نوح علیہ السلام چکل قوم نمایوس او نا امید شو اللہ پاک نے سوالو کو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللہ پاک کے دعا قبول اکڑا اور نوح علیہ السلام قوم اللہ پاک ہلاک کو نوح علیہ السلام و مومنان تا اللہ پاک نجات کو یا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام واقعہ بیانی داود علیہ السلام د خپل دور پیغمبر او بادشاہ دواړو د دوه کسانو خپل منځ کې اختلاف او غیر اغل نوح داود علیہ السلام ته یو شکایت کو چې دې سړی چیلو زما فصل خورل داود علیہ السلام فیصله وکړه چې د څومره پیسو فصل یې خورل دي هغه په اندازه چیلې تنه واخیستي او دې فصل والا مالک ته ورکړي سلیمان علیہ السلام پدی وقتی عمر تقریباً 11 کال دی تپوسی دا کسانو نو کو سنگ فیصله مکشوا ای وطوی چی چیلے واقعستی او دزمکی مالک تی ورک اگوی زما خیال دی دا فیصله تاسو ٹھیک ندر شوی فیصله زما خیال دا سی پکاو اگو بیا فیصله وکړه چې دا کم سړی فصل یې خورل دی دا چیلو والا مالک با دا خپل چیلے دل ورکی دا چیلو نبی پی خوراک دے گئی پیدبت اخلی او دا چیلو مالک با دا دی فصل خسمانکی چی فصل اغی خپل اندازی تا ورسی گی دو چیلے ببیا دی خپل مالک دا چیلو تا واپس ورکی سڑی تا بخپل فصل اغشان ملوش سلیمان علیہ السلام فیصلہ اللہ پاک وحکڑا داود علیہ السلام بیا فیصله وکړه چې دا فیصله عمدا سي پکادا چې د فصل مالک بچیلې واغلی او د چیلو مالک په د فصل خصمانه کوي کله چې فصل هغه اندازې ته ورسېدو چې څنګه او چیلې واپس د خپل مالک ته ورکی او خپل فصل با بل سنبالي الله پاک فرمایي چې په دې مسله کې مونږه پوهه حضرت سليمان عليه السلام ته ورکړه یا داود علیہ السلام فضیلت اللہ پاک ذکر کی چې د تمنګا دا کمال او خصوصیت ورکړو چې د بکل الله پاک تسبیح بیان ولا نذسر او مارغانو او غرونو هم د الله پاک تسبیح او لوی بیان ولا دا داود علیہ السلام معجزه داود علیہ السلام نه مهنت وکړو جنگی ضرب جوړولی باغی باندې به خپل گزاران کو اگر چې د خپل دور د مسلمانانو بادشاہ هم کو ضرب جوړولی هغه به خرصولی باغی باندې به خپل ضرورت پورا کول داغي واقعا چې داود علیہ السلام تمنګا اوس په ندا سے نرم کړي وا لکه څنګه چې وبدي هغه واقعا به ان شاء الله رستو په سورته سبا کې راځي داود علیہ السلام شان او داغی فضائل بیا سلیمان علیہ السلام خصوصیت اللہ ذکر کی چې د پاره مغ هوا مسخر کړ سورۃ سواد کې براش چې سلیمان علیہ السلام یو پیرا د خپل جهادي اسونو د وجنا ماجګر مونږ په قضا شو اسونه ټول ذبح کړل الله پاک د داغه په بدل کې هوا مسخر کړه چې داغه یو سحر او یو ماقام سفر با د یوی میاشت په اندازو
یعنی سحر نه ماښام پورې مزل به دونه کو لکه یو میاشت کې خلک چې مزل څومره کوي. نو دا د سلیمان علیه السلام معجزه الله پاک ذکر کوي. بل د معجزه دا و چې د تمنګا جنات او شیطانان هم تابع کړو چې باغې باندې به ګران کارونه کول تر دې چې د اوبو نه به ملغلر راوستي دا په جنات او شیطانانو باندې. ندی واقعا هم ان شاء الله په سورۃ سبا کې تفصیلا راشي. ایوب علیہ السلام ذکر کیږي. ایوب علیہ السلام ته الله پاک ډېر مال اولاد او انعامات ورکړو. یو پیر ابلیس وی چې دا ایوب علیہ السلام الله پاک استا عبادت ذکر کوي چې دا د نعمتونو ډېر دی او ډېر مالدار او ډېر اولاد او ډېر اهل عیال دي. الله جل شانه ایوب علیہ السلام امتحان کو مال ختم شو بچی وفات شو صرف یو بی ور سره پاتې شو غلامان او وینځ دې نه او تختیدل اتلس کال بیمارو سخت بیمارو تر دې چې بی و سره وا اخر الله جل شانه باغ باندې هم یو امتحان کو بلار کې ابلیس وتر حکیم په شکل راغی چې زبستا د خاوند علاج وکړ متبدم را بیاوي چې دا زما دا خاوند دی حکیم سره خشو. نو دا ایوب علیہ السلام ته ذکر دا خبر اورسیدله هغه قسم کو کتاب زسل گزار وا ځکه دا تا خبره شیطان کړي وا د خکولو د بیمارولو مالک دا حکیم نه دی الله دی. ایوب علیہ السلام الله جل شانه هغه ته شفا ورکړه بو کې وته الله پاک د اوبو چې نه پیدا کړه هغه چې اوبو باندې غسل وکړو او اوبې ته نه اوسکلي الله پاک دې ټول بیماری ختم کړه او بیا ودا غینه بعد الله پاک مالم ورکړو اولادم ورکړو انعامات ورکړل او وفادار بیبي اتلس کال چې وسر قرباني وکړه دا غي نظر ته اقامت الله پاک وغودلا یو جارو برابر چې باغې کې سلډ کی وی یو گزار باور کې دا وستاده پارا بسلو گزارونو باندې کافشي نظر باندې پوره شي. دا واقعا به ان شاء الله په سورۃ سواد کې راشي. بیا د اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذوالکفل علیہ السلام د دې واقعا فضیلت مختصر ذکر کیږي. اسماعیل علیہ السلام کو مخکې واقعات رسول ابراہیم علیہ السلام بچو قربانو والا ادریس علیہ السلام هم واقعا مخکې تیر شوی دا چې دا الله جل شانه یو پیغمبرو په سورۃ مریم کې واقعات تیر شوی دا او ذوالکفل د ذوالکفل ذکر ویل شي چې د یتیمانانو او غریبانانو کفالت کو په دې باندې به خرچي کولی په دې وجه د ذوالکفل ویل شي او یا د عدل او د انصاف ذمہ داری د اخستوا د دې وجه نو د ذوالکفل ویل شي. او شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه فرمایي وې ذوالکفل علیه السلام تبلم اخستل شي حزقیل علیه السلام وې دا د یو پیغمبر دونمونه دي. دین بعد الله جل شانه د یونس علیہ السلام واقعا بیانې چې قوم ته دین دعوت ورکو قوم باندې عذاب راغی دې ته نه بهر وته الله پاک دا غین عذاب ختم کو پد امتحان ناغي د مېګډ تلاړو باغ مېګډ کې درې یا او یا شل یا سلويخ پرځي تیرې کړی او د الله تسبیح به بیانولا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا غي د وجن الله پاک د نجات ورکو او د مېد ګډ نه را بهر شو. دا واقعا به ان شاء الله په سورې صافات کې تفصیل سره راځي. د دې نه بعد الله جل شانه د حضرت زکریا علیہ السلام واقعا چې د تم اولاد ورکړي یحیی علیہ السلام مخکې سورۃ مریم کې واقعا او په سورۃ آل عمران کې تفصیل سره بیان شوی دا او د عیسی علیہ السلام د مور حضرت بی مریم فضیلت الله پاک ذکر کوي. دا د دې ګڼو پیغمبرانو واقعات په دې رکوع کې بیانې نو فرمایي ونوحا اذ نادا من قبل او یادک واقعات نوح علیہ السلام کله چې आवाज وکمنتا وړاندې د ابراهیم علیہ السلام فاستجبنا له پس موږ د دعا قبول کړه او فنجینا اهله من الكرب العظیم پس موږ د نجات ورکړو د اهل تادل وی غمنا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا او موږ د امدادو کدا قوم هغه نه چې تکذیب کړو زموږ د آیاتونو انهم كانوا قوم سوء
فاغرقنا اجمعين يقنا دوی قوم بدو منغر کړي ټول وداود وسليمان يحكمان في الحرث او یاد کا واقعا داود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام چې دی فیصله وکړه په بارا د پټي کې اذ نفشت فيه غنم القوم کله چې په دې پټي او فصل کې سره د لوي ګډي د یو قوم وكنا لحكمهم شاهدين او موږ د دې فیصله لرلدونکو ففهمناها سليمان پس من کو هور کړه د دې فیصله سليمان عليه السلام ته وكلا آتينا حكما وعلما او هر واحد دوی ته موږ ورکړو حکما پیغمبري وعلما او علم وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير او من تابع کړو د داود عليه السلام سره غرونه چې تسبيح به بیان ولو مارغان هم وكنا فاعلين او من کوون کی د دې کارو وعلمنا صنعت لبوس لكم او من د تبو ورکړو د جوړولو د زرستا سره پارا لتحسنكم من بأسكم تپارا دی جتا سو بچ کی په وخت جنگ کی فال انتم شاکرون پس آیت تاسو یې شکر گزار ولی سلیمان الریح عاصفتا او منتابع کړوا د سلیمان علیہ السلام هوا تیزا تجریب امری چدا چلے دا اللہ په حکم بامری د په حکم باندې ال الارض التي باركنا فيها اغزمک تا چای کې من برکت اچولو چاغا زمکا د شام وكنا بكل شيء عالمين او منغو په هر یو سل باندې پی او من الشیاطین او بعض د شیطانانو نامن اوسو کو یغوسون له چوبو کې به غټي وهلی د سليمان عليه السلام د پار ويعملون عملا دون ذلك او دی بکارون کول د دین علاوه نور وكنا لهم حافظون او منغو د دې حفاظت کوونکی ایوب اتنا دا رب او یا واقعات ایوب علیہ السلام کله چې आवाज وکړ رب ته انی مسن یضر انت ارحم الراحمین یقینا ما تر رسیدلې د تکلیف بیماری او تر رحم کوون کی دا ارحم الراحمین زیات رحم کوون کی دا رحم کوون کو نه فاستجبنا له پس موږ د دعا قبول کړه فکشفنا ما به من ضر پس موږ لري کړه د ناغه تکلیف چې په د باندې واتینا اهله او موږ د تورک اهل د دو مثلهم معهم رحمتا من عندنا او بشان د دې نور هم رحمت د خپل جانبنا وذکر للعابدین او دا نصیحت د نیکانو خلق د پاره و اسماعیل و ادریس و ذل کفل او یاد کا واقعات اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذل کفل علیہ السلام کل من الصابرین دا ټول صبر کوونکو نو وادخلناهم فی رحمتنا من داخل کړ دی په خپل رحمت کې انهم من الصالحین یقینا دی د نیکانو خلقنا وذنونی او یاد کا واقعات مئی والا بنده پیغمبر یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا کله چې دی روان شو په غوسه کې فظن د خیال الله نقدر علیه چې دو چې موږ قادر نشو په د باندې فنادا فی الظلمات پس د आवाज کو پتیارو کې د سمندر په ویخ کې د مئی په گیډه کې الله الا الا انت سبحانك دې خبر आवाज کو چې نشته بل معبود سوا ستانه خدای ستاده پاره پاکی را انی کنت من الظالمین یقینا زیم د خطای کوونکو فاستجبنا له پس موږ د دعا قبول کړ ونجیناه من الغم او موږ د نجات ورکړه د غم او د مصیبت نه وکذالک ننجي المؤمنین هم دارنګ موږ نجات ورکړو مؤمنانو ته وذکریا او یاد کا واقعات زکریا علیہ السلام ان دا ربک لچ دا आवाज وکړ لبتا رب لا تذرنی فردن یا الله تمام فرید یوازی وانت خیر الوارثین تی بهترین وارث وارثین د وارثاننا فاستجبنا له پس موږ د دعا قبول کړه او وهبنا له یحیی او موږ د تبچی ورک سره د بډا والی یحیی علیہ السلام واصلحنا له زوج موږ د برابر کا د بیبی د بچو د پاره انهم كانوا يسارعون في الخيرات یقینا داخل جدی به کوشش کو جلدی به کولا د نیکه پکارونو کی ويدعوننا رغبا ورهبا او دی به زمون عبادت کو رغبا فمن محبت سرا ورهبا او بير سرا وكانوا لنا خاشعين او دی زمونگا دا عاجز کوونکی والتي او یادت غب باحسنت فرجا چاغه حفاظت کړ د خپل اندام مخصوصا فنفخنا فيها من روحنا پس من پکې وو داغه پګریوان کې د خپل جانب نه درو دا بی مریم د عیسی علیہ السلام د مور وجعلناها وابنها آیه للعالمین او وګرځول دا بیبو د دې د ازوی دا نخا للعالمین د ټول مخلوقات د پاره ان هذه امتکم
یقینا دا ډله چې دا ستاسو د پاره ستاسو دین دی امه واحده یو دین وانا ربکم فاعبدون زما خاص تاسو عبادت کوئ وانا ربکم استاسو رب یم فاعبدون پس خاص زما عبادت کوئ وتقطعوا امرهم بینهم او دې خلق رستو ګډ وډ خپل کار خپل منځ کې نه دین یې ټوټه ټوټه کل الینا راجعون دا ټول وخاص مونږ ته واپس کیدونکي واخلو